بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 52 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ باب اول صرف کبیر فعل نهی غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله دا گردان به زده کوو ان شاء الله. د مخکې درس کې موږ فعل نهی غایب مجهول ساده گردان ویلو. دا لا یضرب معنی د هغه یو سړی دی اونه وهلی شي، ساده گردان دی، څه تاکید پکې نشته، زور پکې نشته. نو مونږ وایو یار چې دې کې اوس مونږ زور پیدا کړو، نو د زور دپاره مونږ سره نون تاکید ثقیله دا د تاکید دوه نونونه دي. زه بار بار دا ځکه لیکمه چې نون تاکید دا دوه دي چې دا تاسو ته ښه مضبوط یاد شي. یو ته نون تاکید ثقیله وایي، نون ثقیله، او یو ته وایي نون خفیفه. نون تاکید ثقیله چې دی دا نون مشدد ته وایي، شد والا نون ته وایي، او نون تاکید خفیفه دا د نون ساکن ته وایي. د دواړو معنی ده خامخا، ضرور به ضرور، هرگز یا بالکل، د دواړو یو شان معنی ده. ټیک شو؟ او دواړه د صیغې په اخره کې لګي. ټیک شو؟ دا موږ سره دی لا یضرب دی، لا یضرب دی، یضرب. اوس په د دې صیغې آخري حرف با دی، د با سره به که دا نون ثقیله ورسره لګې نو بیا به هم ورسره همدغه اخره کې لګي، او که دا نون خفیفه ورسره لګې نو بیا به هم دې سره نون د با سره اخره کې د صیغې په اخره کې به لګي. د تاکید دپاره دی په صیغه کې زور پیدا کوي، قوت پیدا کوي. لا یضرب معنی ده هغه یو سړی، لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی اونه وهلی شي. لا یضرب معنی ده هغه یو سړی، د دې لا یضرب معنی ده لا یضرب، لا یضرب هغه یو سړی دی اونه وهلی شي. او لا یضربن معنی ده هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي. لا یضربن هغه یو سړی دی بالکل اونه وهلی شي، یا هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي. نو دې کې بیا تاکید پیدا شي. او ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې، بار بار یې ځکه کوو چې دا مضبوطه یا قاعده یاده شي. دا نون ثقیله، د دې نون ثقیله نه مخکې که جزم وي که نه، نو د دې نون ثقیله نه مخکې حرف باندې که جزم وي نو هغه به زبر کیږي. ټیک شو جي؟ او که د دې نون ثقیله نه مخکې، د دې نون ثقیله نه مخکې واو ساکن او الف وي نو دا واو ساکن او الف هم ختمیږي، دا به ختمیږي. ټیک شو جي؟ او که د دې نون ثقیله نه مخکې، د دې نون ثقیله نه مخکې یا ساکن وي، یا ساکن، نو دا یا به هم ختمیږي. ټیک شو جي؟ نو اوس موږ سره لا یضرب دی. لا یضرب مونږ وایو چې دې کې مونږ د لا یضرب معنی ده هغه یو سړی دی اونه وهلی شي، زه یم هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي، نو د دې لا یضرب اخره کې نون ثقیله ولګوه. او ما تاسو ته ویلي چې نون ثقیله نه مخکې جزم وي نو دا جزم به زبر کیږي، ښه دا به زبر شي. نو دا وګوره پرې بعض جزم دی دا به زبر شي. نو لا یضربن معنی ده هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي، هرګز اونه وهلی شي، هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي. لا یضربا دی، لا یضربا. نو بیا چې کله دا قاعده مې زده کوي د دې لا یضربا دپاره دا نون ثقیله باندې زبري، خو که د دې نون ثقیله نه مخکې حرف الف وي، الف، نو د دې الف د وجې به په دې نون ثقیله باندې بیا زیر راځي. نو دا لا یضربا دی، د سره چې زه نون ثقیله ولګوم نو د دې الف د وجې نه به په دې نون ثقیله زیر راشي، نو دا به شي لا یضربانې، لا یضربانې. ټیک شو جي؟ اوس په د دې معنی شي هغه دواړه سړي دي هرګز اونه وهلی شي، هرګز اونه وهلی شي، هغه دواړه سړي دي هرګز اونه وهلی شي. لا یضربو معنی ده هغه ټول سړي دي اونه وهلی شي. زه هم دې کې تاکید پیدا کوم، نون ثقیله ورسره لګوم. نو دې نون ثقیله ما تاسو ته ویلي نون ثقیله نه چې یو صیغې سره لګي او دا صیغې اخره کې واو ساکن او الف وي نو د دې نون ثقیله د وجې نه به دا واو ساکن او الف ختمیږي. نو لا یضربو په اخره کې دا واو ساکن او الف دی، نو دې سره چې مونږ نون ثقیله لګو دا به ترې ختم شي، نو دا به شي لا یضربن. لا یضربن معنی ده هغه ټول سړي دي هرګز اونه وهلی شي، هغه ټول سړي دي هرګز اونه وهلی شي. لا یضربن هغه ټول سړي دي هرګز اونه وهلی شي. لا یضربن، لا یضربن هغه یو سړی دی هرګز اونه وهلی شي. لا یضربانې هغه دواړه سړي دي هرګز اونه وهلی شي. لا یضربن هغه ټول سړي دي هرګز اونه وهلی شي. لا تضرب معنی ده هغه یوه ښځه دي اونه وهلی شي. زه په دې کې تاکید پیدا کوم نو نون ثقیله ورسره ولګوه. دا
د دې نون ثقیله نه مخکې چې جزم یا به زبر شي نو لا تضربن معنا به شي هغه یوه ښځه دي هرګز ونه وهلی شي لا تضربا دی دې سره به نون ثقیله ولګي خو چې کله د نون ثقیله نه مخکې الف وي هغه به نون ثقیله باندې به بیا زیر راځي لا تضربانې هغه دواړه ښځې دي هرګز ونه وهلی شي او لا یضربن معنا ده هغه ټولې ښځې دي ونه وهلی شي لا یضربن هغه ټولې ښځې دي ونه وهلی شي او دې سره چې کله زه نون ثقیله لګوم نو نون ثقیله او د دې نون جمع مؤنث په منځ کې به الف راځي دې الف ته الف فاصل وایي نو دا به شي لا یضربنانې دلته کې به په دې نون ثقیله بیا زیر راشي لا یضربنانې هغه ټولې ښځې دي هرګز ونه وهلی شي او لا اضرب معنا ده زه دې ونه وهلی شم او زه په دې کې تاکید پیدا کوم نون ثقیله ورسره ولګوه او نون ثقیله نه مخکې جزم به زبر کې لا اضربن زه دې هرګز ونه وهلی شم زه دې هرګز ونه وهلی شم او لا نضرب مونږ دې ونه وهلی شو دې کې تاکید پیدا کوو نون ثقیله ورسره ولګوه لا نضربن مونږ دې هرګز ونه وهلی شو مونږ دې هرګز ونه وهلی شو نو دا مونږ سره نهی غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله گردانو لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا تضربن لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن لا یضربن هغه یو سړی دی هرګز ونه وهلی شي لا یضربان ادوانه سړی دی هرګز ونه وهلی شي لا یضربن هغه ټول سړی دی هرګز ونه وهلی شي لا تضربن هغه یو ښځه دی هرګز ونه وهلی شي لا تضربان ادوانه ښځې دی هرګز ونه وهلی شي لا یضربنان ټولې ښځې دی هرګز ونه وهلی شي لا اضربن زه دی هرګز ونه وهلی شم لا نضربن مونږ دی هرګز ونه وهلی شو نو دا زمونږه د نن ورځې نهی غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله گردانو دین پس درس کې به انشاءالله مونږه نهی تاکید نهی غایب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفه گردان کو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام